اوس اهمې مسلې دي ستاسو خدمت کې عرض کوم. زمونږ په معاشره کې اکثر طور باندې داسې کېږي په کور کې 9 سرونه دي یا په 9 کسانو باندې قرباني ضروري ده. نو مشر راولګي که هغه روري او که پلاري هغه وایي مونږ به یو قرباني به یوه حصه به ونیسو او د ټولو طرف نه به دا ذمه خلاصه شي. داسې نه ده. څوک چې د نصاب خاوند دی نو په هر یو باندې جدا جدا ګوره قرباني لازمه ده. داسې به نه چې پلار قرباني وکړه چې د ښځې نه ساقطه شوه، رور قرباني وکړه چې د کشر رور نه قرباني ساقطه شوه. نه، چې په چا قرباني لازم ده په هغه باندې جدا جدا ګوره قرباني کول ضروري دي. یا زمونږ په معاشره کې داسې کېږي په ټولو باندې قرباني لازمه وي. دا خلک څه وکړي؟ دوی ووایي یاره 5 زرونه دي، ته راواخله 10 زره او ته راواخله یو څاروی به راولو او قرباني به ته ایسته وکړو. دا قرباني داسې نه کېږي تر څو پورې چې تا حصې مقرر کړلی. یا داسې وشي کور کې ډېر افرادي او روپۍ راجمع کړي و یاره زمونږ دا پلار خفه کېږي یا مې دا مور خفه کېږي او په شریکه به چې کوم دی نو دې له قرباني وکړو. نو اوس که چېرې رونه بچي دا په خپل منځ کې پیسې راجمع کړي او دغه پیسې مور ته هبه کړي چې دا ستا شوي او بیا پې هغې له قرباني ونیسي د هغې دپاره بیا خو درست ده. خو که چېرې مشترک مال یې ووایي چې دا زمونږ د ټولو د سېډه شوه او نوم پې د مور وکړو نو داسې قرباني ګوره بیا نه کېږي. قربانۍ دپاره د حصې هغه تعین حصه جدا کول دا یو لازمي څیز دی. قرباني دا داسې یو عمل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله یو انسان قرباني کوي نو پکار دا ده چې دی اوس پخپله موجود وي د ذبح په وخت کې، ځکه چې دا وینه لازمه کې ته نه تلي او د انسان مغفرت الله سبحانه وتعالی به دې سره کړی. نو ډېر لوی اجر دی. په شانداره طریقې سره د ادا کول پکار دي. د بعضې کسان داسې دي چې د هغوی سره به قرباني نه کوئ. ما ته نن یو کس ووایي چې ما یو مولي صاحب اورېده هغه وایي چې څوک نسوار کوي د هغه سره به قرباني نه کوي. دا غوره په معاشره کې غلطې خبرې مشهورې دي. د نسوارو کولو د دې قربانۍ سره څه تعلق نشته دی. د قربانۍ تعلق د مال سره دی. د دې سړي مال حلال دی او که مال حرام دی. که مال حلال دی قرباني ورسره کوه، یعنی شریکه حصه که نیسي چېرته. مال حلال نه دی قرباني ورسره مه کوه. چې د چا کاروبار هغه حلال او حرام دواړه دي نو ګوره پکې چې حلال پکې زیات دی او تعالی د حلال روپۍ درکوي ته ځان سره شریک کوه. په دې قربانۍ کې څه فرق نه دی. بهتره خبره خو دا ده چې سړی وس داسې رسي نو چې په خپل کور کې ځان له جدا قرباني ونیسي چې د سره نه د چا سره څه شي باس شک هغه به هغې کې لازم نشي. زمونږ بعضې رونه قربانۍ واخلي پته ورته نه چې دا بلار به ده دا غوا که دا وچه ده چې الالی کې جبلار به وخي تنه یې په خېټه کې بچی. نو اوس خو ده ته پته نه وه که چېرې ده ته پته وي او داسې دا بلار به غوا واخلي او الالی کې نو دا کول مکروه دي. خو به هر حال چې پته ورته نه وه او داسې یو کار یې وکړ نو بیا دې د دې خېټه وڅیري او د خېټې نه چې کوم سخی ده سخی دی هغه راوځي نو دا دې حلال کړي. په ټیم دې څه کړي حلال کړي، ژوندی دې نه پرېږدي. بعضې زمونږ رونه داسې چې د ماشوم عقیقه یې نه یې کړ. یاره وایي زه به د خپل ماشوم له عقیقه وکړم. که هلکي جو 2 حصې او که جینۍ نو 1 حصه. نو داسې هم کولی شي ده چې عقیقه یې نه ده کړې د عقیقې وخت د ده نه یا تلی دی هغه صرف یو مستحب عمل پاتې شوی دی، سنتیت هغه ختم شوی دی. او یا دا ده چې په دې ورځو کې څوک ماشوم پیدا شو یا ماشومه پیدا شو او دی دا اراده لري چې زه د دې خپل ماشوم دپاره عقیقه وکړم نو د قربانۍ په دغه څاروي کې د خپل ماشوم دپاره چې نارینۍ 2 حصې او چې جینۍ د هغې دپاره 1 حصه دا نیولی شي او د هغې عقیقه به ادا شي. یو سړي ځان له قربانۍ څاروی واغسته خو چې بره ښکته یې ورته وکتل لول بې ساډوبی و چې بره ښکته یې ورته وکتل یاره دا څاروی خو مې خراب اغستی دی
یاره دا خرڅول غواړي ایسته ورکول غواړي یا په کور کې رساتنې نه دننه کېده بهر کېده نه وهلې کول دا سړی وایي چې دا څاروی زه لرې کوم اوس به د ده لپاره څه صورت دا څاروی د ده لپاره لرې کول د څه عذر د وجې نه جایز دي خو دی به یو خیال کوي چې کوم بل څاروی دی د ځان لپاره اخلي نو د دې چې کوم قیمت دی د هغې نه به په کم باندې نه اخلي ښه به اخلي یا که په کم قیمت یې واغست نو د دې او د دې بل په منځ کې چې کوم ډفرنس دی کم پیسې درته بچت شوي دقه به دی صدقه کوي دی به ځان له دا نه استعمالوي یو سړي ځان لپاره قرباني واغسته او بیا یې وروسته دا اراده وکړه چې یاره دا خو ما د 2 کسانو اغستې ده بل یو کس پکې د ځان سره شریک کوم یو دریم یا څلورم سړی پکې د ځان سره شریک کوم د ده لپاره دا جایز دی او که نه نو 2 صورتونه دي یو صورت دا دی چې قرباني ده واغسته د مخکې نه دا اراده وه چېرې دا څاروی زه اخلمه که بل څوک راته میلاو شو نو یو کس به پکې د ځان سره شریک کوم 2 کسه به د ځان سره شریک کوم نو بلا کراهت دا خبره د ده لپاره جایز ده شریک کولی شي د قرباني واغسته صرف د ځان دپاره یې واغسته یا د 2 کسانو یا د 3 کسانو حصه یې پکې معین کړه وروسته یې سوچ وکړه چې دا خو ما ډېره ګرانه اغستې ده پلانکي ماما ته خو حصه په دومره روپو پرېوتې ده یا لهذا بل کس د ځان سره شریک کوم نو چې مخکې نه نیت نه و اوس پکې د ځان سره دا شریک کوي نو داسې کول چې کوم دی نو دا مکروه دي په دې سره قرباني مکروه ګرځي دا پسندیده عمل دی قرباني کیږي دا د مالدار حساب دی که یو غریب سړي د ځان لپاره قرباني واغسته او د مخکې نه دا اراده وه چې زه پکې د ځان سره څوک شریک کوم جایز دي خو که دا اراده یې نه وه قرباني د ځان لپاره واغسته څاروی واغسته وروسته یې دا وویل چې د ځان سره پکې څوک شریک کوم نو د ده حصه معین شو ده په ده باندې دا قرباني واجب شو ده د ځان سره دی بل شریک په دې قربانۍ کې نشي ګرځولی یو څاروی دی د هغه لکۍ کټ ته یا یې د سترګو نظر تلی دی یا یې پوزه کټ ته یا یې غوږ کټ دی نو کتلی به شي که د 3 حصې یا د 3 حصې نه کم په دې مقدار سره په دې څاروي کې نقصان دی نو د دې نه قرباني کېږي د 3 حصې نه زیات پکې نقصان دی یعنې غوږ دی د 3 حصې نه زیات کټ شوی دی تاسو به وایئ چې مونږ ته به څنګه لګي پته چې دا 3 حصه ده او که نه دا بل غوږ وله ناپ کوي د هغې په مقدار سره که د 3 حصې نه دا زیات کټ شوی دی قرباني دې نه کېږي داسې د لکۍ حساب دی په لکۍ کې دا ویښته شامل نه دي دا غوښه دا کرچې شامل او دقسې د پوزې حساب کتاب دغسې د نظر حساب دی چې 3 حصه نظر د دې د یوې سترګې یا د 2 سترګو دا تلی دی د 3 حصې نه زیات قرباني تې نه کېږي که د 3 حصې یا د 3 حصې نه کم تلی دی نظرې نو بیا تې قرباني کېږي که یو ځناور چا واغسته د قربانۍ دپاره او د هغې 15 تیو 15 نو قرباني تې نه کېږي که یو ځناور یې واغسته غوا یې واغسته یا میخه یې واغسته او د هغې 2 تي خراب وو شوده تې نه راوته یا یې سرونه کټ شوي وو د دغې تو نو چې 2 خراب وو نو قرباني تې نه کېږي که یو خراب وو نو قرباني تې کېږي په بیزه کې که بیزه چا قربانۍ نه واغسته په دې ښکته علاقو کې اخلي بیزې د قربانۍ دپاره نو که یو ته یې خراب وو یا شوده تې نه راوته بلکل هغه وچ شوی نو بیا ته هم قرباني دا نه کېږي یو سړي څاروی اغسته خو سړي ته یې وویل چې هله به یې درنه اخلم چې ته یې لاله ساتې دا جایز دی او که په دې شرط یې نه اخلم چې ته به یې لاله ساتې نو داسې کول دا درست نه دي مقتضای عقد خلاف خبره ده پکار دا ده چې ته څاروی د هغه نه واخلې بغیر د دې شرط نه چې ته به یې لاله ساتې اوس ته اوسه ته دا خبره جوړه کړي چې یاره زه به 100 روپۍ درکم او یا بغیر د روپو که ته ماله دا وساتې نو ډېره ښه خبره نو بیا په دې کې څه باکه نشته دی خو که د مخکې نه اوسه دا شرط لګې نو دا شرط لګول دا د بیې دپاره درست نه دي ښه که یو سړي داسې چل وکړه چې په کور کې مکرونه
او وی چې پیسې به راجمع کو یو حصہ به ځان له واخلو او د ټولو طرف نه بشي نو دا کول درست نه دي یا به د پلار دپاره واخلو نو دا کول درست نه دي الا دا چې ټول پیسې راجمع کی او یو روډ له ورکی چې دا ستا شوي او هغه په بیا د ځان دپاره قرباني واخلي او غوښه ټول په شریکه باندې وخوري نو دا صورت بیا جایز دی یو سړي قرباني واغسته او هغه مړه شوه یا چا پټه کړه یا په خپله ورکه شوه نو اوس به دی څه کوي نو کتلی به شي که چېرې دا سړی مالدار دی نو دی به د ځان دپاره د بلې قربانۍ بندوبست کوي بله قرباني به اخلي او که دی غریب دی نو بیا به دی د بلې بندوبست نه کوي بس هغه قرباني د هسې اغستې وه او هغه قرباني متعین شو وه چې ورکه شو خبره یې ختمه شو دی غریب هم وی چې یاره زه ځان له بله اخلم قرباني ورکه شو وه بله ځان له واغسته چې څنګه یې بله واغسته نو زړه یې ورا پیدا شو اوس به دا غریب سړی د دې دواړو نه قرباني کوي او دا مالدار سړی چې دا بله را پیدا شو نو دته اختیار دی که د اخیری نه کوي او که د اولنۍ نه کوي وجه دا ده چې غریب سړي چې کله دا قرباني واغسته نو په ده باندې قرباني ضروري نه وه ده په ځان باندې لازم کړه هم یې اولنۍ لازم کړه هم یې دا دویمه لازم کړه او د مالدار سړي په ده باندې خو یوه قرباني واجب و ضروري وه نو په دې بنا سره که چېرې د یوه قرباني هغه اوله که ورکه شوه یو ورکه شوه بله یې واغسته په ده باندې یوه لازمه ده چې یوه هم د قرباني کړه نو دا د ده دپاره درستي صحیح ده که چېرې یو زنانه یا نارینه د خپل ښځې دپاره چې هغه وفات شوې ده قرباني کول غواړي نو بالکل دا جایز دي د خاوند دپاره قرباني کول چې هغه وفات شوی دی دا درست دي خو دې ته به کتلی شي چې لول په خپله په دې سړي باندې قرباني ضروري ده که نه زمونږ په معاشره کې دا خبره ده چې په خپله به په دې سړي قرباني ضروري خو په خپله ځان نه قرباني نه کوي او په نورو پسې ګرځي دا مې پلار له کوم او دا مې مور له کوم لول ته د خپل ځان هغه ذمه چې په تا باندې لازمه ده هغه ساقط کړه وروسته به بیا د بل غم کې قربانۍ یو څاروی واغسته او ده نه شو ساتلی او ده ایبجن شو څه یا یې راپرانیسته بهر ته یې راوسته خپه یې ماته شوه نو اوس به څه کولی کېږي نو که غریب سړي دا قرباني د ځان دپاره اغستي او ایبجن شي نو خیر دی د دې ایب څه نقصان نه ورکوي د دقې نه قرباني وکړي د اختر په ورځ او که مالداره سړي دا اغستي نو په ده باندې صحیح سالمه قرباني دا ضروري ده دله پکار دا دي چې د دقې صحیح سالمې قربانۍ بندوبست د ځان دپاره وکړي او بله قرباني د ځان دپاره واخلي دا یو څو اهمې مسلې وي ستاسو خدمت کې مې عرض کړې الله سبحانه وتعالی دې موږ له د بهترینو شاندارو قربانو کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین